او دا خبره کتابونو ډیره په واضح الفاظو باندې لیکلې ده. سورۃ النمل کې تفسیر البیان لیکلې دي او غالبا چې دا خبره ما مخکې چرته بیان کړې وي، خو دې موقع مناسبت سره تعلق دی. امام محمد رحمت الله علیه دا یو ډېر پاکه هستی تېره شوې ده. امام محمد رحمت الله علیه دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد خاص و. او زه به سر دې پورې درته ووایم چې دا خبره تاسو زړونو کې کینی. امام محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو په زرګونو غیر مسلمه چې کله امام محمد صاحب په قبر د کټ کې د جنازې په کټ باندې ولیدو چې امام محمد صاحب ځلیدونکي ستوري په شان د ځلیدو، په زرګونو غیر مسلمه صرف په لیدو باندې مسلمانان شول. او څه یې وفرمایل، څه ښکلي الفاظ هغه کافرانو چې کله مسلمانان شوې ویل چې پته نه دا وړوکی محمد دومره ښکلی دی، پته نه لګي چې غټ محمد به څومره ښکلی و صلی الله علیه وعلی آله وسلم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم بارک یې خبره وکړه چې دا وړوکی محمد چې نبی پاک غلام دی، نبی پاک عاشق دی، د نبی پاک د دین یو ځلنده ستوری دی، دا دومره ښکلی ځلیږي، پته نه چې هغه لوی محمد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به څومره ښکلی و. د ده مبارک په زندګۍ کې یو ګوشه دا وه چې هغه مبارک روانو په لار باندې ډېر زیات تږی شوی و. په لار کې د چا نه شربت واغستو، شربت سوال یې ته وکړو، ورته وایي جناب یو ګیلاس شربت راکړه او ما سره خو پیسې نشته، خو یو څو مسائل دینی مسائل به درته وښایم، پیسې را سره شته نه. شربت والا به یو نادانه و، کمکل به و، ناپوهه و. ورته وایي چې جناب ای مسافره چې څوک مې مونږ هم غریبي ده، مسائل جوماتونو کې په مفتو باندې میلاویږي، جوماتونو کې به چېرته زده کړو، که پیسې راکولی شي ډېره ښه ده، شربت ګیلاس به درکړم، کنې زه معذرت کوم د مسایلو د زده کړې نه، بس تاسو خپل کار کوئ. امام محمد سے فرمایي چې زه را رسخت کم، خو په یو دوو مسلو په بدله کې شربت را نه کړو. مختصر عرض کوم، ورځې تېرېدې د شربت والا یوه نیازبینه لور وه، هغې واده جوړ شو او ډېره زیاته مینه محبت یې ورسره. شربت والا ورته ډېر جذبه کې راغی او لور ته وایي چې بچی ما خو تا سره ډېره مینه ده، وایه د واده په مال او په جهیز کې درله څه وکړم، دام هم درله وکړل، دام هم درله وکړل، بچی وایه څه درله نور وکړم. بچی ورته وایي چې بابا پسې تا څومره وس دی، شربت والی څومره د وس دی هغه د راله وکړل. جذباتو کې راغی او لور ته وایي چې بچی ما باندې د ښځه طلاق کوي، که چېرې ما تاله د دنیا ټول سامان په جهیز کې ونه کو، نو ټولې دنیا سامان څوک کولی شي؟ جهیز کې بادشاہ هم د ټولې دنیا سامان نشي کولی. د شربت والا به څه حیثیت وي، مالی حیثیت به څه وي؟ غرض دا چې سوچ چې وروسته وله ورغی ډېر پریشانه و چې دا خو نیټه رانږدې ده، هلته مې ښځې له طلاق ورکړل چې که ما ټول دنیا سامان ونه کو، ټولې دنیا سامان ما باندې ښځه طلاق کوي، هلته د نیټه د واده را روانه ده، هلته یې طلاق ورکړي. لنډه دا چې یا به طلاق د ښځې غورځېږي او یا به لور ودېږي، چې لور ودېدو له ورکوي ښځه طلاقه کېږي، ځکه چې ټولې دنیا سامان خو نشي کولی. غرض مه دا چې دا څو ورځې پاتې دي او دغه شربت والا په عالمانو باندې ګرځي. یو عالم ته وایي صاحب داسې مسله ده چې طلاق مه غورځولي چې ټولې دنیا سامان به کوم هغه کولی نه شم، داسې لار راته وښایه چې ښځه به د طلاقو نه بچ شي او لور مه واده شي. یو عالم له ورغی، عالم ورته وایي چېرې چې بله لار جوړېږي نه، نو ته الفاظ داسې ویلي دي چې خامخا یا به طلاق غورځېږي یا به د لور ودېږي. بل عالم له ورغی، هغه ورته هم دا خبره وکړه. بل عالم له ورغی، ورته هم دا وویل چې بس دې دواړو چارو کې یو چاره به کېږي، د دې نه بغیر ممکنه نه ده. په لنډ حساب باندې چا ورته وویل چې
چې داسې پیچیده مسائل چې کلم راغلی دي نو فلانکی مدرسو په جماعت کې یو عالم دین دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی دا پیچیده مسائل هغه صاحب حل کولی شي که حل یې په اسلام کې ممکن و صاحب روان شو شربت والا چې کله جمعه ته رادننه شو جای نماز باندې امام محمد رحمت الله علیه ناست و چې کله شربت والا رانږدې شو ویې کتل زړه کې ویل چې دا خو همغه د شربت چې ما نه غوښتی و دا خو همغه صاحب دی اوس خو ورته راګیر یم زه اوس خدای وکړه اوس ورته کښېنم سړی پوښتنه ته وکړه امام محمد صاحب چې وکتلم نو ویې پېژندو چې دا خو همغه شربت والا صاحب دی چې کله کېناستو امام محمد صاحب ورته فرمایي وایه جناب څه ده راوړي جی یو مسلې پوښتنه ده امام محمد صاحب ورته رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې دې مسلې حل ما سره شته دی لور به دم ودیږي او ښځې د طلاق نه به هم بچ کېږي خو صرف شربت والا تا نه یو پوښتنه کوم د ما د جواب نه مخکې تا نه یو پوښتنه کوم چې تا به کوم ورځ باندې شربت ماله نه راکولو په دوو مسلو باندې تا ته ګزارش کوم چې د ستا شربت ډېر قیمتي دی او که د ما د دین احکامات و مسائل و جوابات قیمتي دي شربت والا ایمان جواب ورکو چې دین ډېر قیمتي دی ورته ویې فرمایي چې که تا د شربت په پیسو باندې خرڅېږي او قیمتي دی دین هم دومره سپک نه چې زه تا ته درکم په مفتو کې لاړ شه 400 درهمه شکرانه راوړه بیا به جواب درکوم در الله داسې کسر هم داسې پکاري ٹھیک ده جی امام محمد صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل 400 درهمه باندې به دا جواب درکوم لاړو 400 درهمه نن سبا حساب مطابق چې اندازه لګئ داسې وایي 25 لکه روپۍ وله راوړئ ورته کېښودې امام محمد صاحب ورته یو ناشنا غوندې خبره کوي او دا هم د اورېدو قابله ده امام محمد صاحب ورته فرمایي جواب نه مخکې فرمایي چې شربت والا په کومه ورځ باندې چې ما تا ته 2 مسلې ښودې د شربت د ګیلاس په بدله کې یو مسله مو درته دا ښوده چې کومه درته پیښه شوې ده یو مسلې جواب مو درله دا درکولو چې کومه درته پیښه شوې ده یا به دغه مسله تا ته صرف د شربت ګیلاس په بدله کې میلاوېده اوس درته په 400 درهمه مقابله کې میلاو شوه یو مو درته دا مسله ښوده او مسلې جواب دا دی دا جواب چې کومه ما موضوع ده نننۍ د دې سره چې کوم تعلق والا الفاظ یې هغه دا امام محمد سے ورته ارشاد فرمایلو چې لاړ شه او په دغه جهیز په سامان کې د قرآن کریم کتاب نسخه وله کېږده چې کله لور له واده کې نو د واده په سامان کې وله قرآن کریم کېږده چې ته د قرآن کریم د واده په جهیز کې لور ورکې وادي کې نو داسې شو لکه تا غون دنیا سیزونه لور له په جهیز کې کړي وي چې تا قرآن کریم پکې کېښودو د جهیز په سامان کې او دا قرآن کریم نے ورته دلیل ویلو چې زه درته دا خبره هسې لکم رب العالمین قرآن کریم کې ارشاد فرمائی ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کتاب مبین یو تفسیر لوح محفوظ دی یو تفسیر قرآن کریم دی رب العالمین فرمائی نشتا په دنیا کائناتو کې نه وچ ششتا او نه لوند ششتا د تمام دنیا سیزونه ټول په ټوله باندې دا یک تنها په قرآن کریم کې موجود دی نو تا جهیز کې قرآن کریم خپل بچی له ورکړو نو ته د خپل طلاق نه بری شوې ځکه چې دا قرآن کریم کې د کائناتو هر چیز پروت دی او تا طلاق دا غورځولی و چې کچرې ما د دنیا ټول چیزونه په جهیز کې ورنکړل نو ما د ښځه طلاق کوي قرآن کې هر شی موجود دی چې تا قرآن کریم په جهیز کې ورکړو لور به هم واده شي ښځه به هم د طلاق نه بچ شي دا هغه قرآن کریم دی چې د کائناتو هر یو چیز پکې موجود دی مونږ سکون تلاش کوو چې مونږ زړه سکون و قرار ونیسي کله د جایداد په صورت کې سکون تلاش کوو کله د ښکلي ګاډي په تلاش کې د زړه سکون تلاش کوو کله د ښکلي کور جوړولو په طریقې باندې زړه سکون تلاش کوو خو نه ګاډي کې میلاو شو نه ښکلي بنګلو کور کې میلاو شو نه مونږ ته په پراپرټیو په جایداد کې میلاو شو
نه د بینک بیلنس کې ملاو شو، نه سرکاری په جاب په صورت کې زړه سکون ملاو شو. زړه سکون چې ملاویږي دا یک تنها د الله په کتاب او د الله په ذکر کې ملاویږي. قرآن کریم په دې باندې گواه دی. موږ مشکلات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، ورځ په ورځ باندې زموږ تکلیفات زیاتېږي. د هغې حل چرته موجود دی؟ څوک یې په یو لاره کې تلاش کوي، څوک یې په بله لاره کې تلاش کوي. چې کوم حقیقي قرآن چې کوم د مشکلاتو حل والا کتاب را لګلی دی هغې نه موږ روګرداني کوو. یا خو رمضان پر رمضان را اخلو او که روزانه تلاوت کوو هم د قرآن کریم کې چې څه کوم پیغام را لګلی شوی دی هغه پیغام موږ ته پته نشته. تلاوت یې کوو خو دا راته پته نشته چې د الله پاک موږ ته قرآن کریم کې څه را لګلی دي.